المبارک مختصر فضیلت در سے ذکر کو و د مزیدت و د مونږ د معاشره خلق ابل ورځ مو یو ملګری د ټلیفون وکړو نو هغه د چکیا واس په کې راتلل ورته چې الله بندا دا د رجو میاش تمره د فضیلت ولا میاش تم په صرف په لړو باندې تیرو په چکا باندې تیرو صرف په فضیلت باندې تیرو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د رمضان المبارک میاش دا د رحمت میاش ده او د صبر میاش ده او د عبادت میاش ده او په حدیثو کې راځي چې کم نفلونه دي سړی نفل عمل کې الله پاک د فرض درجه ورکوي او چې کم فرض دی هغه په یو پاویا باندې همدار کوم ګناه کوي انسان په رمضان مبارک کې کوي هغه د فضیلت دی مطلب ګناه سیوا کیږي هغه ګناه هم سیوا کیږي لکه یو ګناه پاویا کرته کړی داسې ده نو اکثر خلکو چې کوم دا مشغوله جوړه کړي د قران تلاوت په کې نشي کولای یو ختم به خل نشي کولای بس ملای وته ماته چانه پتراو کې څوس پرې ویلي چې تو درې وی څوک دوی وی څوک نه فزول ټیم تیرې موبایل کې اندر کم په لړو باندې په غب شپ باندې دا ټول فزول کې حالانکه الله پاک د شپې په اخرانی حصہ کې روپزي کو الله اوس کې خپل بندگانو ته دنیا اسمان ته الله پاک خپل شان الیکا سره چې کوم درو کوزيږي او هغه خپل بندگانو ته سوکشتا چې مونږ بخنه کوزي بخنه سوکشتا مشکل چې څوک مشکل له مونږ وګوري چې زیول حل کوم څوک مریض تا چې مونږ مریض دعا وګوري چې زی ټیک کوم هم مسلمانان څه شي کوي یا په غاب کې مصروف وي یا په چکا کې لاړو کې مصروف وي یا چې کوم دی هغه فزول بعث مباحث کې مصروف حالانکه د روزه مبارکه دا د موږ د توسو د دغه د پوره دو چې موږ توسو په الله باندې ځونو با نبی صلی الله علیه وسلم مبارک په منبر باندې خېجو आवाज کوي امين اولانې پوره په خکې خدا امين आवाज یو کړو دویمه پوره باندې په خکې خدا امين ویلو په درېمه کې خدا بیا امين ویل کله د منبر د خطبه نه فارغ شو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته بختنه کوي یا الله رسول الله اجنبی عمل ته نه مول اجنبی معنا داسې عمل مول چې دغه وخت ته نه دی کړی نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې جبرائیل امین دروغه او دعای وکړه بدعای وکړه چې حالات د شهادت انسان چې رمضان المبارک میاش په د باندې وشي او د دومره عبادت به ورنکي چې د الله باندې زونو بخي مو چې ویل چې امين ګور جبرائیل امین کا فرشتہ شپږ زرا وزری دي او د قران مجید څومره لوی خدمات کړی دی د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت څومره احکام څومره هغه خدمات کړی دی هغه یو الله ته پته هغه خیره کې د امت پورا نبی صلی الله علیه وسلم هغه شفیع پیغمبر چې خپل امت پورا شپږ وو غنټه چې کوم د دعا غواړي الله امو امت ته بخنه وکي د مرګ په وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا امت کا واس کوي یا امتی یا هغه چې کوم د بیا په هلاکت باندې چې کوم پیغمبر علیه السلام دعا امین یې ذکر چې رمضان المبارک هغه میاشتو چې بدل کې د انسان بخنه ته توجه شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بدل کې سرکش شیطانان وتړل شي سرکش شیطانان قید کړي شي هغه شی چې کوم نه کم په غیر رمضان کې کوم ګناونه تر رسیږي پر رمضان المبارک کې هغه شیطانان سرکش تړل شي نه موږ عمل دومره خراب شوی دي هغه شیطان تړل وی یا نه وی شیطان یې اگر تړل وي عادت دومره جوړ شوی دی چې ګناه ته مایل کېږي نه موږ عادت دومره جوړ شوی دی چې موږ په ګناه باندې فخر کوو الله بندا الله پاک موږ ته اوس کوي الله فرمایي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القران دا میاش هغه چې قران ته نازل شوی مقصد دا دی چې قران په کې موږ ویلو یو ختم په دې چې درې وکړو درې په دې په چې کوم دی لاس پکې چې لاړو ته کینو غب شپ ته کینو فضل بحث مباحثه ته کینو قران ته ولې نه کینو قران څنګه نزد کو الله فرمایي افلا يتدبرون القران آیات قران کې غور او فکر ولې نه کوي الله فرمایي ربنا ما خلقت هذا باطلا الله فرمایي چې د اسمان او زمکه فضل په تو کړی دي مؤمن صفات ذکر کوي چې د غور او فکر کوي
مؤمن چې کوم دی الله په احکاماتو کې و دی الله په بڑائی کې و دی الله په صفاتو کې و دی الله په اسمان او په ځمکه کې بغور فکر کوي نن مسلمان صرف دغه خبره ته پوهیږي چې غلط دی زه صحیح یم ته نه پوهیږي زه صحیح یم نو د کمنټ کې غلطه خبره ورته ولیکو بس هم دا خبره ده یعنی دا وایي چې ته شیخ یو کم نه دا کم یې ته بیان وکاو ته دا مکاو زه دا نه کوم ته شي ما عزت مند په ځون کې صلاحیت هغه پیدا کو چې کم چاته وته نشي مشران فرمایي چې واغو تاسو ته څلور د ځون ته ونیولې اول ځون ټیکا چې څنګه یې نه پس بل باندې تنقید کاوه کله چې چاته خبره نشي کولای به ته مکو بس موږ خور دا چې لونی سره په غلطه خبره ولي کو چې تداسي او زداسي ځینې کنزل کوي ځینې اکه ځینې دا کې به صرف موږ خو ته تکړه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله بدای نه پوره په خاطر خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې موته جبرائیل امین نو غو فرمایي چې هلاک ته هغه کس چې تو مبارک نو ما وغستل شو د پیغمبر شریف ونه نن چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک څومره نو ما غستل شو چې تاسو کړی دی چرته موږ د دنیا محبوب نو ما وغستل شي سوچنداري کاوړي کچري نبی علیه السلام نو ما وغستل شي موږ سوچ بدلی کی موږ نه خپل محبوب د دنیا محبوب د پر موږ څه نه کو د الله د رسول د پر موږ چې کوم نه ډیر په قرباني نه دوی ورکړي نبی صلی الله علیه وسلم د پر موږ ډیر په قرباني نه دوی ورکړي موږ چې کوم قرآن نشو لستله په تروو کې صحیح نشو ورتله تروو کې صحیح نشو کولای موږ درکم روجا چې کوم صحیح نشو نیولای نبی صلی الله علیه وسلم موږ پر دعاګانې کوي موږ ارزو کوي چې د خپل امت ته وسره ملو شو وای یعنی حق امت چې کوم دی رمضان مبارک په چکو کې تیرې په کرکټو کې تیرې نن فزول بحث مباحثو کې تیرې لیکن دا غری موږ دی امت حال ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هلاک شي هغه انسان چې د باندې رمضان المبارک میاشت شو د خدمت عبادت ورګي د به مغفرت وایم په اورې بخاطر دي امين نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې باندې جبرائیل امین نو وای چې هلاک شي هغه انسان چې دای د نبی صلی الله علیه وسلم نو ما وغوښتل چې د بدر شریف نه او چې مکرم بدرهم په اورې مبخا کې خوان نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې جبرائیل امین نو وای مو دي دعا وکړه بد دعای وکړه چې هلاک شي هغه انسان چې د مور او پلور بوډاوالي کې مومي او د دومره خدمات وایي چې مور او پلور چې کم دی هغه جنت دی سړی جنت ته به ځون ونه رسي